اللحم د دې تشې امتیاز پلیتې دي د دې حکم دا د غوښې نه ده د دې حکم د وینې ده وینه نجسه ده لهذا بول نجس دی اوس خو حیران پدې چې یو سړی دا قیاس کوي د بول په غوښه باندې نو دا قیاس مال فارغ شو حضرت ولی قیاس مال فارغ غوښه ماکولاتونه ده هغه جامده ده او بول مشروبات مائعه دي نو بول که په وینه باندې قیاس کې دواړه مائعات دي قیاس مال فارغ نه ده دا موافق القیاس او بول قیاس کول په غوښه باندې مخالف القیاس منګوي په حکم دی وین لا حکم البانها او حکم د شذوذ عمره چې دواړه متولد من اللحم دی ولحومها ځکه غوښه وجوده په نص قطعي او په نص صحیح باندې دی هغه علم او عبارت ثابت انا وقالوا اما ما رويتموه في حديث الورديين فذلك اسيدي او خبره من التكوله د شذوذ او د غوښه اباحت مطلقاً لك مقید بوقت ضرورت ده مطلق تک نه ده او بوله دا مطلقاً او کنا د ضرورت په وخت تاونه ویل چې احکام په قسم دي یو برای ضرورت یو برای اباحت هغه عرنیینو ته چې کوم اجازت محبوب ورکړو خو بنا پر ضرورت وه وشو چې د علاج پدې کې وليس في ذلك دليل انه مباح في غير ضروره لان قد راينا اشياء ابيحت في الضرورات او ډیر شیان موږ لیدل چې ضرورت وخت مباح لکه مخمسه کې مردار او وړل شراب سکل لیکن په حالت اختیار کې به مباح نه دي الا ورويت فيها الاثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او بل دا چې د هورنیین واقعي استدلال کې اوس پیش کول شي نه ځکه دا منسوخه شوی ده منسوخ باندې عمل حرام ده ناسخ دې لپاره استنجوا عن البول وبه قال حدثنا حسين بن مسعود الى اخره قال اخبرنا همام وحدثنا عبد الله بن محمد بن رشيد الى اخره عن انس رضي الله عنه ان الزبير وعبد الرحمن بن عوف شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم القمل فقرأ عليك يا جهاد دا غارون کې غارو قسمتو کې خلق سملی دا بیماری منګم تیرا کړه د جهاد زمانہ و یو غار کې د نن پراتو اسمڅه کې پته نه لګي تور شپای مار او لړم او دا کیسه سحر درې ټولو بدن باندې تورې دالې راختل او خارخ دې کو ډاکټر منو دغه شان دی عبدالرحمن بن عوف او د زبیر بدن خارخ کو تورې دالې بل علاج نو سوا د دې چې د ورېخم او قمیص واچي د ورېخم او قمیص سره کې دا خاصیت الله یې خیره چې په بدن کې په څرمنه کې د سکین څومره بیماری چې هغه ټول ختمي په منټونو اوس د فرق اصلهما فی حریر القمیص الحریر وی تاسو د ورېخم او قمیص واچوي په عام حالاتو کې د ورېخم اجازه شته مونږ حرام دي کنه دي لیکن دې ته په وخت ضرورت کی اجازه ده فی غزات النومات په غزوه کې دا بیماری د پیدا شوه قال انس رضی الله عنه فرأيت على كل واحد منهما قميصا من حرير دعاء دې مراد ورېخم قميص او مستوى فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اباح الحرير لمن اباح له اللبس من الرجال ورا فسلو کې چې چاته حرام اما وای ته اجازه تو کله الحق د خارق دی وجنات الذي كانت لمن اباح ذلك له فكان ذلك من علاج ولم يكن في اباحته ذلك لهم للعلل التي كانت بهم نو نه د اباحت او اجازت د نبی پاک دی ورېخم او قمیص دی دواړو ته چې دغه بیماری دی وجنه يدل ان ذلك مباح في غير تلك العلل چې دا په دې دلالت کوي چې دا بیماری نمی نو د ورېخم او قمیص چول مباح دي څوک ویل شي دا چا ویلی دي چې دا علت دی نه یو د مباحي الا فكذلك ايضا ما اباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم للعرنيين للعلل التي كانت فيهم وزنا خو د هغه وجه نه چې رنګونه زیات شو خېټه پړسېدلې وي زیړې پیراغله او خېټه نظام هضم خراب ول بإباحة ذلك له دليل أن ذلك مباح في غير تلك العلل
ولم يكن في تحريم لبس الحرير ما ينفي أن يكون حلالا في حال الضرورة ولا أنه علاج من بعض العلل وكذلك حرمة القول في غير حال الضرورة ليس فيه دليل أنه حرام في حال الضرورة. او چې یو شی په حالت د اباحت کې حرامي اما قشي سره به معامله کېږي په حالت د ضرورت کې د اباحت و دغه په حالت د عدم ضرورت کې چې خارخ نه وي ورېخم او کمیس حرام ده خدا دې دلیل نه ده چې په حالت د ضرورت کې به مو سره معامله حرام ده مباح وکړي. فثبت بذلك أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر إنه داء وليس بشفاء إنما هو دا د دویم دلیل جواب لکه د شراب په حواله باندې چې په دې باندې علاج جایز ده په حرام وای ګوره دا خو په زمانه د جاهلیت کې با خلق شراب په دې نیت باندې سکل چې دا سبب د شفا دې باندې بنده ته شفا ملاويږي زکه به شرابونه سکل. نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې شراب په خپل باندې داء مرض ده وليس بدواء علاج نه ده. شراب مرض ده مرض څنګه علاج جوړیږي؟ لأنها خمر فذلك حرام وكذلك معنى قول عبد الله رضي الله عنه عندنا إن الله عز وجل لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. چې کوم شیونه خدای په تاسو حرام کړی دي هغه کې تاسو د پاره شفا نشته نو تاسو شراب څنګه د شفا په نیت باندې سپي؟ انما هو لما كانوا يفعلون بالخمر لإعظامهم إياهم. یا لکه دومره ډېر تعظیم د شرابو به یې کوم او په دومره عظمت ورته قایلو چې دا سبب د شفا دی. ولأنهم كانوا يعدونها شفاء في نفسها فقال لهم په اعتبار د ذات سره په اعتبار د ذات دا به مؤثر حقیقی ګڼل په شفا کې لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم فهذه هذه الآثار فلما احتملت ما ذكرنا ولم يكن فيها دليل على طهارة. چار کلا د عرنیین او مواقعیت من ویل باب کې دوه خبرې دي باور د مایو کل الله مطهر دي کنا جز دویم په حرام باندې تداوی او علاج جائز ده کړه دوانو کې اختلاف د مذاهب او اقوال بیان کړه لہذا د دغه وجوه کې دواړه احتمال شته چې نبی علیہ السلام عرنیین ته باور د مایو کل الله علاجا فی وقت الضرورت او ضروريات تبيح المحظورات او امدق باول حرامي په وخت عدم ضرورت. احتجنا ان نرجع فنلتمس ذلك من طريق النظر ونعلم كيف بس دلائل عقلی نقلی خموه اوس به موږ عقلی دلیل تراشو یو عقلی دلیل به پیدا کو چې هغه په دې دلالت وکړي چې باور د مایو کله الله مطهر دي کنه جسد. ونظرنا في ذلك فإذا لحوم بني آدم كل قد أجمع أنها لحوم طاهرة وأن أقوالهم ودټول په دې باندې اتفاق ده چې د بني آدم غوښه پاکه ده لوجه د کرامت نه خوړل کېږي نه لیکن قول ناپاکه دي حرام دي نجس دي. فكانت أقوالهم باتفاقهم محكوما لها بحكم دمائهم وذكرهم دغه معقول اللحم حیوانات تشم امتیاز پلیتی دي او دا بقیاس کو په وینو باندې نه په خپل والنظر على ذلك ان يكون كذلك اقوال الابل يحكم لها بحكم دمائها لا بحكم لحومها. الکه دا وخت باندې مقیاس کوي په وینو باندې قیاس کې لکه دي اولاد آدم وخت پاکه دا خو باور نجس دي قياس دي بينها. فثبت بما ذكرنا ان ابواب الابل نجسة فهذا هو النظر وقول ابي حنيفه وقد اختلف المتقدمون في ذلك فمما روي عنهم في ذلك. وای کنا په تاسو ته ویل دویمه مسله ده چې په حرام باندې علاج کول او تداوی پنځه قوله باقي کې ذکر کړی و. ما حدثنا حسين بن مسعود الى اخره عن محمد بن علي قال لا باس باموال الابل والبقر والغنم اي تداوي بها. ورته وای محمد بن علي کڅو په دې شیانو باندې تداوی علاج کوي دا جائز ده. وقد يجوز ان يكون ذهب الى ذلك لانها عنده حلال طاهره ذكاء ما يقال له مطلقا مباح
که حال د ضرورت وي او کنه نو علاج په روا ده. كما قال محمد بن الحسن وقد يجوز ان يكون اباح العلاج بها للضروره لا لانها ظاهره في نفسها ولا دواړه احتمال راغلی نو چې دواړه راغلی ځان احتمال بدل بیا د دې استدلال باطل ده. وبه قال حدثنا عبيد بن نصر الى اخره عن ابراهيم قال كانوا يستشفون بابوال الابل لا يرون بها باسا فقد يحتملها قول محمد بن علي رحمه الله. به قال حدثنا عبيد لیکن دا دواړه احتمال دي یا مطلق اباحت او یا اباحت برای ضرورت علاج نو چې احتمال پکې د دواړو راغی نو لہذا اذا جاء الاحتمال بیا مستاسو استدلال باطل ده چې په حرام واشیاء باندې د علاج وشي. وبه قال حدثنا حسين بن نصر الى اخره عن عطاء قال كل ما اكل لحمه فلا باس ببوله وهذا حديث مكشوف المعنى. وبه قال حدثنا بكر بن ادريس الى اخره عن الحسن حديث مكشوف المعنى د دې حدیث معنا بالکل واضح ده عند الائمه الثلاث وعند ابي يوسف كل ما اكلت لحمه فلا باس ببوله چې د کوم شي غوښه خوړل کېږي د هغې امتیاز پاک کړي. د دې حدیث معنا بالکل واضح ده وې دې کې ورسره خیر د علاج وغیره نشته موږ ټیک ده د ضرورت وغیره نشته موږ صحیح ده لیکن دا شاته چې بل ویت راغلی استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه هغې سره به څه کوئ هغې سره خدا منسوخ شوی ده بیا. وبه قال حدثنا بكر بن ادريس الى اخره عن الحسن انه كره اقوال الابل والبقر والغنم او كلاما هذا ما یا داسې یو تک الفاظ ذکر که کلمه چې د هغې معنا دا وه چې ابوال دي ما یوکل لحمه طاهرا دي او په دې باندې علاج معالجه هم روان